د ویلیج کونسل کوګاټو ناظم و صدر آل مندر ناظمین سوراب خان، د رزړ اصلاحي جرګې صدر حاجی فتح خان او د جرګې ممبر حاجی احمد شاه د چملا ډیګري کالج مندر انتظامیه سره مذاکرات کړي. د مذاکرات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت ناظم سوراب خان ووی چې چملا ډیګري کالج په ډیره لویه رقبه آباد دی، خو د حکومت د توجه نه ورکولو په وجه دغه کالج کې تعلیمي سہولیات ورځ په ورځ کمیږي. هغوی ووی چې زمونږ کالج انتظامیه سره کامیاب مذاکرات وشول او انتظامیه په دې خبره متفق شو چې په کالج کې به د پولیټیکل ساينس او زوالوجي کلاسونه سٹارټ کوي. هغوی وایي چې زموږ مطالبه لا پوره نه دي او موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې کالج لري پرنسپل او د هر شوبې د پاره خپل سټاف ورکړي شي. ناظم ووی چې تحصیل مندن په ډیره لویه آبادی مشتمل تحصیل دی، لہذا په کالج کې د زر تر زره د 20 کلاسونه سٹارټ شي. هغوی ووی چې په دې لړ کې به ډیر زر د ولس ویلیج کونسل د ناظمینو میټینګ کوو او د آینده لایحه عمل به جوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه خو مخکې زه د رزړ اصلاحي جرګې صدر فتح خان حاجي صاحب، د رزړ اصلاحي جرګې ممبر احمد شاه حاجي صاحب مشکور یم چې هغوی ما سره نن دلته ګورنمنټ ډیګري کالج ته رالو. موږ د دې پرنسپل صاحب سره مذاکرات وکړو. دا کالج زمونږ بی ایس 14 نه را روان 14 ته راغلی دی. اوس چې کوم فرش خبره و نو دلته چې دی نو دا مضامین دا سبجیکټ بند و، پولیټیکل ساینس بند شوی و، پاک سټډي بند شوی ده، زوالوجي بنده شوی ده، اردو صرف دلته کولاو ده، په هغې کې هم لا کلاسونه نه دي شروع. دا مسله یوازې د کوګا نه ده، دا د ناوګۍ نه ده، دا د اګارۍ نه ده، دا د ټول مندړ تحصیل مسله ده. ځکه چې که دلته دا سبجیکټ بند شي نو دلته غربت زیات دی، د غربت شرحه زیاته ده. زمونږ د تحصیل مندړ زیاتره په کلو کې په هلکانو کې د تعلیم کمپټیشن نشته دی، لہذا د زمونږ د ننني مذاکراتو په نتیجه کې د پرنسپل صاحب سره چې کوم کامیاب مذاکرات وشو نو د پاک سټډي نه علاوه چې دی نو پولیټیکل ساینس او یا زوالوجي د هغې لپاره به نن زما په یقین ستاسو په وساطت او ستاسو په کیمرې په دې شیشه باندې به اشتهار کیږي. زما ټولو دلته لوکل د تحصیل مندړ سټوډنټانو ته خواست دی چې خواهشمند افراد دی زر تر زره په هغې کې چې دی نو مطلب دا د اشتهار وشي، ټایم ټیبل چې دی نو د هغې اشتهار شي، نو په هغه ټایم کې د دننه چې دی نو مطلب دا د خپل اډمیشن وکړي. او زمونږ د مذاکراتو په نتیجه کې چې دی نو نن موږ ته پولیټیکل ساینس او زوالوجي دا دوه سبجیکټ کولو شو. زمونږ لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دې کې به کم څه کم 80 د دې تحصیل مندړو ماشومان او هلکان چې دی دا به اډجسټ شي. دا زمونږ لپاره خوشحالۍ خبره ده. مزید سټاف خو جو موږ به دا ووایو چې دا یو لوی غټه پیمانه باندې یو بلډینګ جوړ شوی دی، کالج جوړ شوی دی، د 14مه پورې تعلیم په دې کې اویلیبل و. اوس څه زموږ کوتاهۍ پکې زیاتې دي، څه د محکمو د ادارو د متعلقه محکمو له طرف نه چې دی نو دا اوس 14 له راغلی دی. موجوده چې کوم سچویشن روانو نو دا 12 له را روانو، ځکه چې په دې کې مطلب دا سیزونه بند شي نو دا به یو عام سیکنډري سکول شي، لہذا د هغې به پیدني زمونږ مطالبه ده چې فوري طور دی چې دی نو زمونږ دې کالج له پرنسپل ورکړی شي. په دې کې د 8 استادانو کمی دی، هغه دې پوره کړی شي. او کو چېرې مثال په طور په دې وینا باندې په دې نتیجه باندې مطلب دا دی دا خلک ونه رسېدو، دې کالج ته پرنسپل میلو نه شو، دې کالج ته استادان میلو نه شو، نو لہذا موږ به د دې کالج د سټوډنټانو په مرسته باندې چې دا د دې ضرورت دی، بلکې نن هم دی احتجاج کاوه. خو ما سره یو ملګري دوه رابطه وکړه، ما د مشرانو سره رابطه وکړه او موږ هغې د احتجاج نه واړولو او د مذاکراتو په ذریعه باندې د افهام و تفهیم په ذریعه باندې د پرنسپل صاحب سره کېناستو او هغه زمونږ هغه ریکویسټ منظور کو، لہذا دا دوه سبجیکټ یې کوله وکړو. په را روان وخت کې زمونږ دا مطالبه د متعلقه محکمو نه، د اے سی صاحب نه، د ډي سی صاحب نه، د تمام ذمهدارو افرادو نه چې فوري طور د دې کالج ته پرنسپل ورکړی شي او څومره په دې کې چې د ټیچرانو صاحبانو کمی دی هغه کمی دی پوره کړی شي. د بی ایس هم تاسو مطالبه د بی ایس مطالبه ده جی، ځکه چې دا دوره په غټه پیمانه باندې غټه بادۍ شوې دی، د کوګا خلکو دی له 10 جریبه ځمکه ورکړې شوې ده او چې دی نو مطلب دا دی دلته بلډینګ شته دی، دلته فیسیلیټي شته دی، نو آیا چې مطلب دا دی دا په خپل معیار باندې پوره شي نو خلکو ته به پیدې میلاو شي.